أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. دا په آخر کې د منافقینو دو مثاله ذکر شوي دي. پرون د یو مثال ذکر وشو چې د هغې منافقینو په باره کې دغه مثال و چې هغه مکمل طور دین طرف ته راغو میلان د سراډو ووم نه بالکل صم بکم عمی فهم لا یرجعون. وس دویم نمبر منافقین چې کله به دیو د اسلام واضح فتوحات ولیدل او د هغې سره سره به روښانه دلایل په دین باندې ولیدل نو بیا به دین طرف ته راغب شول، میلان به پیدا شو چې یاره دی دین طرف ته ورځو. خو چې کله به داسې سختیانې رالی نو بیا به په خپل ځای باندې ودرېدل، شاته وشول. الله تعالی فرمایي ومن الناس من یعبد الله علی حرف، بعضې خلک په یو کناره باندې عبادت کوي. فإن اصابوا خیر اطمأن به وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرة. کله چې ورته خیر ورسی نو مطمئن شي او کله چې ورته تکلیف ورسی نو بیا واپس شي. نو بعضې دغه منافقینو چې دین طرف ته میلان پیدا شو او بیا چې به سختی راله نو بیا به وروسته شول. نو د هغو مثال الله داسې ورکوي چې د دیو مثال په شان د تیز باران دی چې دا باران د اسمان د طرفی نو صیب ډیر باران نو څنګه چې ډیر باران د الله رحمت دی نو دغه شان قرآن کریم هم د الله رحمت دی. من السما دا باران د اسمان د طرف نه نو قرآن کریم هم د اسمان د طرفه نازل دی. او فيه الظلمات په دغه باران کې مختلفې تیاري، دا د وریځې تیاره ده او د باران تیاره ده او د شپې تیاره ده. نو همدغه شان د پرې قرآن کې تکالیف شرعیه دي، کله به د جهاد وکمي، کله به د منځ او د روژې وکمي، نور داسې تکالیف شرعیه به د هغې تذکره وی. او پرې باران کې ورعدن ګړزارې اسمان کې اوازونه خیږي ګړزارې. نه دی قرآن کې هم تخویفات او زجرونه دي. او دغه شانتې وبرقن پرې باران کې برېښنایي داسې چمکي رڼاګانې. نو همدغه شانتې په قرآن کریم کې بشارتونه او دلایل دي. نو د دې قرآن کریم او د باران د دې یو مثال دی. خو بعضې خلک د باران فوایدو ته ګوري او د باران نه فایدې حاصلې، او بعضې خلک خو فوایدو ته نه ګوري بلکې د دغې ګړزارې نه یېرېږي او غوږونو کې ګوتې ورومنډي چې د اواز زه نه اورم. نو همدغه شان دا منافقین دي. منافقین د قرآن کریم فوایدو ته نورو ته نه ګوري خو بلکې دیو د دې رعد نه د دې تخویفات او د زجرونو نه هغه ګوتې راوالی او غوږونو کې ورومنډي او د قرآن د محفل او د مجلس نه تښتي چې یاره موږ دا وانورو. نو یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت هو الله محیط بالکافرین. نه دا بل مثال الله د دې ذکر کوي او بیا یکاد البرق یخطف ابصارهم کې بیا تتمه د مثال ده چې د قرآن دلیل دومره روښانه دي چې عقلونه د انسان ورته اریانیږي. لکه څنګه دا پړق چې پر اسمان کې وشي نو دا دومره تیزي طبیعي چې د انسان دا سترګې دا نظر تختی. د قرآن دلیل دومره روښانه چې عقل ورته حیران شي. خو منافقینو بیا هم د دې نه څه فایده حاصله نه کړه. او بیا دغه مثال الله مخکې ذکر کوي چې دغه د اسمان دا پړق چې کله وشي نو دا د شپې راتلونکی پرې تیاره کې راتلونکی دی روان شي رڼا شي ورته، او کله چې تیاره شي په ځای باندې ودرېږي. همدغه شان دې منافقینو ته په اسلام باندې واضح دلایل په نظر باندې راشي، فتوحات راشي، بشارتونه نور راشي او دغه شان دې دلایل په دین باندې راشي نو دین ته د دیو میلان پیدا شي ور مخکې شي. واذا اظلم علیهم قاموا، و څنګه د شپې راتلونکی پرې باران کې چې د اسمان دا پړق دا خاموش شي او ختم شي نو بیا په ځای باندې ودرېږي، نظر مخکې نه راځي. همدغه شان دی چې به
کله لږه سختی راله نو دیو به بیا د دین نه شاته شول او بیا به هغه میلان چې کوم به دین ته پیدا شو هغه به ختم شو. نو دا دویم مثال الله د منافقینو ذکر کوي چې کله به په دیو باندې اثر وشو متاثره بشول نو دین طرف ته به دیو رغبت پیدا شو کله کله چې به تکلیف او سختی راله نو بیا به راشاته شول. نو او کصیبین یا مثال دریو پشان د ډیر باران دی او کصیبین دلته مبتدا مقدره ده او مثلهم یا مثال دریو او دا صیب چې کوم دی دا په حذف د مضاف سره دی نو اصل دی سره چې او مثلهم که اصحاب الصیبین یا مثال دریو پشان د اصحاب الصیب دی هغه خلق چې د پتیز باران کې رواني. نو مطلب بداشي چې مثلهم مع نزول القرآن کالصیب من السما دریو مثال د قرآن د نزول په ټیم کې راسره لکه اسمان نه چې کم باران راورېږي نو د هغې اسمان د باران سره چې کم څیزونه یې لکه تیری دی رعد دی برق دی همدغه شان د قرآن کریم سره تکالیف شرعیه دي تخویفات دي زجرونه دي او بشارتونه دي. نو او کصیبین یا مثال دریو پشان د تیز باران دی من السما چې د طرف پر اسمان لئی کل ما علاک فهو السماک اسمان دغه اسمان ته هم او طرف د اسمان ته هم وي نو د طرف پر اسمان نه بل ځای الله تعالی فرمای وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وریځو ذکر هلته کې شته النګ باران د وریځو نه صیب د قرآن کې د باران د پاره مختلف ټکي استعمال شوي دي. صیب ورته دلته استعمال شوی دی بعضې ځایونو کې غیث استعمال شوی دی او بعضې ځایونو کې مطر استعمال شوی دی. نو د صیب معنی د ډیر باران کوم چې راسې شبهدار باران لکه چې اوس وورېده دې ته صیب وایي او غیث د هغې باران ته وایي چې را د سوکړې نه وروسته وشي ځمکه باندې سوکړه راشي او بیا چې کم باران وشي نو هغې ته غیث وایي او مطر د عام دی. نو او کصیبین یا مثال دریو په شان د تیز باران دی نو څنګه چې باران سراسر رحمت نو قرآن هم سراسر رحمت دی من السما د طرفه د اسمان نه نو باران هم د اسمان د طرفه راځي او قرآن هم د اسمان د طرفه راغلی او فیه ظلمات پرې باران کې تیری ظلمات تیری جمع را یو درې باران خپله تیری لکه اوس دا تیره د بهر باران وریږي او یو د وریځې تیری یو د شپې تیری نو دغه شانتې باران خو رحمت دی خو لږ سختی به پرې کې برداشت کې پرې کې به تیری نو قرآن کریم سراسر رحمت دی اسمان د طرفه نازل دی خو پرې کې هم تکالیف شرعیه دي شریعت د بعض څیزونو ته مکلف ګرځولی هغه به کې جهاد دی سهار وختي به مونځ ته پاسې روژه را حج دی ورعدون او ګړزاری اسمان کې چې کم ګړز وشي دې ته رعد وایي نو همدغه شان د قرآن کریم کې تخویفات او زجرونه دي و برقن او بریښنای پرې اسمان کې پرې باران کې نو دغه شان د قرآن کریم کې بشارتونه او دلایل دي. نو منافقین بعضې خلک چې کوم دی نو هغه د باران نور فواید نه صحیح کوي خو د دغې ګړز نه یېرېږي غوږونو کې ګوتې ورمنډي نو منافقین د قرآن کریم جمله فواید ترکوي پرېږدي او صرف د دغې تخویفاتو نه به چې کوم دی نو دا یېرېدل نو د قرآن د محفل نه به پاسېدل لا بړل غوږونو کې به یې ګوتې کېښودې چېرې مونږ دا قسمه زجرونه او تخویفات دا مونږ وانورو. نو یجعلون نن باسری و اصابعهم ګوتې خپلې اناملې ونه وي اصابع وي ځکه چې دیو کوشش کوي خلک خو غوږونو کې را ګوتو را سرونه ورمنډي انامل خو اصابع ځکه وي چې دومره په زوره سره را ګوتې ورننه باسي را قرآن د اورېدو ته دومره تیار نه دي چې که را ګوتې ټولې د غوږونو کې ننوتی نو دې هم نه نیستې. نو یجعلون نن باسر و اصابعهم ګوتې خپلې فی اذانهم په غوږونو خپلو کې دا ولې من الصواعق د وجې د تندر نه دا من تعلیلیه دی نو دا علت دی د یجعلون لپاره چې دا ګوتې ورننه باسي د وجې د تندر نه چې اسمان دا تندر په مونږ باندې را پرېنوځي
حذر الموت د یری د مرګ نه یریږي. نو همدغه شانتې دی وایي چې د قرآن کریم دا تخویفات دا زجرونه په موږ باندې را پرېنوځي او د یری د مرګ نه نو دلته کې د دیو دپاره مرګ سو نه پرې قرآن کریم کې هم د منافقینو دپاره حکم و چې دا نفاق پرېږده او خالص ایمان راوړئ. نو نفاق پرېښودل دیو ته په شان د مرګو. نو دا د مرګ د یرې نه غوږونه کې ګوتې ورننه باسي. دغه شانتې دا منافقت ترکول د دیو دپاره په شان د مرګو. نو ځکه دیو د قرآن اورېدو ته تیار نه و، پاسېدل به غوږونو کې به یې ګوتې ورمنډلې. والله محیط بالکافرین، الله تعالی احاطه کوونکی دی په کافرانو باندې. دا بیوقوف او منافقین ځکه چې د اسمان د طرفه تندر را پریوځي او پرې خلا کې بره را روانې ستا په سر باندې راځي، نه که ته به غوږونو کې ګوتې ومنډې او ته را ګړز د اواز وانه اورې نو ولې را تندر ستا سر له نه راځي څه. هغسې هم را روان دی را خلاص شوی دی، نه که ته یې ګړز اورې او که نه اورېدی خو را روان دی دې نه خو ته د دې سره بچ کېږي نه چې اواز یې واورې نو بیا به ستا سر له راځي او که اواز یې نه اورې نو ستا سر له به نه راځي. همدغه شان ایتونه خو نازل دي، تخویفات زجرونه خو نازل دي. اوس که ته غوږونه بند کې ګوتې به که ورومنډې او که غوږونه کولاو پرېږدې حکم خو نازل دی که نه، هغې مخاطب خو ته یي. ورپسې تتمه د مثال چې دلایل د قرآن دومره واضح دي چې پرې سره عقلونه یې رانیږي، خو منافقینو بیا هم د دې نه څه فایده وانغسته. دا هغې واضحه دلایلو نه یې څه فایده وانغسته، داسې کولاو ټوس دلایل. یکاد البرق قریبه ده چې را برېښنا یخطف و تختی ابصارهم نظرونه د دیو خطف اخذ بسرعتین یو څه داسې په جلتۍ سره یو څه نه اوچکلی نه. یکاد البرق قریبه ده چې را برېښنا یخطف ابصارهم و تختی د دیو نظرونه. یعنی څنګه دی باران کې دا برق چې کوم دی نو دومره تیز شي چې د انسان دا سترګې هغې ته راسې وبرېښي، دا چل وکړي انسان نظر ته وایي چې زما یې ویوړ. همدغه شانتې روښانه د قرآن کریم دلایل دی، دومره واضحه دلایل دی. نو کلما هر کله چې اضاء لهم رڼا شي په دیو باندې، یعنی رڼا کې په دیو باندې مسلکن یا طریقا لاره، دا پړق د اسمان دا برېښنا چې په دیو باندې دا لاره رڼا کې دا د شپې دغه انسان چې کوم که نه اصحاب سیب دا د شپې چې په باران کې په تیاره کې روانو په دیو باندې چې اسمان دا برېښنا رڼا کې نو مشو فی زیو دی پاغې کې دیو روان شي. همدغه شانتې چې په دې قرآن کریم کې هغه واضحه دلایل راشي او دغه شان په اسلام باندې واضحه دلایل راشي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام معجزات ویني، دغه شان د اسلام فتوحات ویني دا منافقین. نو مشو فی نو زیو دیو په دغه رڼا کې نو هغې د وجې نه قرآن طرف ته راسې مایل شي، رڼا شي ورته مخکې. خو چې لږ بیا په دین کې یو ښه سختۍ راشي نو داسې یې لکه د شپې هغه چمک چې ختم شي او د شپې هغه تلونکی په ځای باندې بیا ودرېږي تیاره شي ورته، نو داسې منافقین باندې به لږې سختۍ رالی نو دی بیا په ځای باندې ودرېد. واذا ظلم علیم او کله چې تیاره کې په دیو باندې قامو نو ودرېږي دیو ودرېږي په ځای دا د شپې تلونکی بیا مخکې تګ نه کوي. همدغه شان دی په دین کې لږه غونده سختي راشي نو منافق بیا په ځای باندې ودرېږي. ومن الناس من یعبد الله علی حرف ولو شاء الله کو غواړي الله تعالی لذهب نو بوبځي بسمعهم اورېدل د دیو وابصارهم اورېدل د دیو غوږونه او سترګې به تې الله تعالی بوځي لکه څنګه چې تې باطني اغوستې دي د منافق نه باطني سماعت او بصارت اغوستې الله به تې را ظاهري هم والي. ځکه ان الله علی کل شیء قدیر، الله تعالی پارسی باندې قدرت لرونکی دی. نو په دې باندې را 20 آیتونه پوره شو او روزانه مونږ یو بل سره ترتیب بیانو چې سورې فاتحه کې مونږ اهدنا الصراط المستقیم خدای پاک مونږ ته نیغه لار وښیي. الله فرمیل ذلک الکتاب لا ریب فیه، بس دغه کتاب نیغه لار د څه شک پکې نشته. بیا په 15 آیتونو کې د قرآن د دغه نیغې لارې د منونکو او د نه منونکو ذکر وکړه. نه 15 آیتونو کې چې هغې ته متقیان ویلی شي د هغه متقیانو ذکر وکړو چې قرآن ظاهري او باطني مني، او بیا ورپسې په 15 آیتونو کې د نه منونکو ذکر و. خو په 2 آیتونو کې د هغو چې کمې ظاهري او باطني دواړه نه مني ان الذین کفروا سواء سوچه کافران، او 14 آیتونو کې د هغه خلکو ذکر وشو
چې هغه ظاهري خو قرآن منه ځان به مسلمان ظاهر خو باطني نه منه دې ته منافقین وایي او بیا د عام کافر نه منافق چونکه ډیر زیات او شریر دی ځکه ډېر لستوڼې مار دی د ستا سره ناست دي د رب په مخ کې تر راز خبرې کې نو زیات شریر او نقصان ده دی او نو په دې وجه باندې د عام کافر ذکر 2 آیاتونه کې او 14 آیاتونه کې پورا د دې منافق تفصیل ذکر شو د هغې 2 قسمونه او بیا په هغې باندې مثالونه چې دی نو ذکر شول وس یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي ټیم شته څومره ښه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي د دې ځای نه اوس دا درې واړه طبقې چې کوم دی متقیان مؤمنان سوچه کافر منافقین د درې واړو له الله تعالی توحید طرف ته دعوت ورکوي په یا ایها الناس سره ای خلکو پرې ناسو کې راټول رالل د درې واړو له چې راشئ توحید ته غاړه کېږئ نو مؤمن سړي ته پرې کې خطابدار دی چې اعبدوا ربکم د خپل رب عبادت کوئ یعنی په دغه عبادت باندې دایم اوسېږئ استقامت په اختیار کوئ د توحید باندې استقامت اختیار کا او د کافر ته پرې کې دعوتدار یا ایها الناس کې چې اعبدوا ربکم یعنی وحدوا ربکم خپل رب یو منه ایمان راوړه او منافق ته پرې کې خطابدار اعبدوا ربکم کې چې خالص د خپل رب عبادت کوه د رب سره چې دی دغه دین کې منافقت ترکه اخلاص نه کارواله خالص ایمان چې دی نو راوړه نو د درې واړو ته اوس الله تعالی خطاب چې کوم دی نو فرمایي او دیو له دعوت د توحید ورکوي یا ایها الناس خلکو اعبدوا ربکم عبادت کوئ د رب خپل یا ایها الناس دا یا حرف ندا ده او دا د قریب او بعید دواړو دپاره استعمالي اوس د یا نه وروسته سره ایو چې دی او دا ها چې دی داسې شی دی دا ایو دا اسم مبهم دی دا چې یو اسم دی او په دې باندې الف لام داخل شي نو الف لام دا خو آله د تعریف ته پرې الف لام سره یو څه معرفه نکره به معرفه ګرځي او یا دا هم چې کوم دی نو آله د تعریف ته پرې سره هم نکره معرفه وګرځي او بیا دو آلې د تعریف چې کوم دی نو په یو اسم باندې دا ممنوع دي نو غبرګې دو آلې پې ته نشي راوړی نو که موږ यल ناس وي نو دلته پې یا هم داخله شوه دا هم معرفه کول کوي او الناس باندې الف لام هم داخل شو دا هم معرفه کول کوي نو چې کله داسې دوه آلې یو ځای شي نو بیا د یا نه وروسته ایو دا اسم مبهم راوړی کېږي چې دا فصل راولي د دې دواړو آلو پرې منځ کې د یا او د الف لام نو دا اسم مبهم دی او دا ها چې کوم دی نو دا زایده ده نو دا صرف چې یا او الف لام دا جدا شي د یو بل نه خدا خصوصیت صرف لفظ الله ته حاصل دی چې هغې باندې الف لام هم دی او په هغې باندې یا هم برای راست داخلیږي لکه مونږ هلته کې خصوصیاتو بسم الله کې مونږ د لفظ الله خصوصیاتو کې داسې ویلي چې یا پې برای راست داخلیږي هلته را یو ضرورت نشته یا ایها الناس خلق والجن و جنات اعبدوا ربکم عبادت کوئ د خپل رب نو دا یوه دعوه شوه اعبدوا ربکم جلالین بابا هغه هر ځای کې د اعبدوا ربکم معنی په وحدوا ربکم خپل رب یو منئ ځکه خالص عبادت دلته کې معنی د حصر کېږي خالص عبادت چې کوم دی نو دا توحید دی نو اعبدوا ربکم عبادت کوئ د خپل رب خالص عبادت نو دا یوه دعوه شوه چې الله ستاسو رب دی تاسو به خالص د هغه عبادت کوئ نو دعوه خو بیا ثابتېږي په دلیل سره نو په دې راته دلایل پکار دي چې هغه زمونږ رب ولې دی او موږ بیا خالص د هغه عبادت ولې کوو نو مخکې 2 قسمه دلایل ذکر کېږي یو دلیل انفسي دی او یو دلیل آفاقي دی دلیل انفسي دی ته ویلی شي چې د انسان د جسم نه کم دلیل پیش شي نو دلته کې الله تعالی اول دلیل انفسي ذکر کوي چې الذي خلقکم تاسو پیدا کړي یی تاسو وګورئ د سر نه رخپو پورې ستاسو پرې جسم کې د هغه رب د ربوبیت څومره دلایل پراته دي او الذین من قبلکم ستاسو نه مخکې خلک ستاسو مشران پیدا کړو
نو د انسان د جسم نه یو دلیل پیش که چې ستا را وجود پرې باندې دلیل دی نو را دلیل انفسي دی او یو دلیل آفاقي دلیل آفاقي دی ته ویلی شي چې د انسان د جسم نه کم خارجي دلایل نو هغې ته دلایل آفاقي وی نو الذي جعل لكم الارض فراشا دی کې الله تعالی دلایل آفاقي بیانوي کم چې د انسان د جسم نه بهر دي خو بیا دلایل آفاقي کې هم الله تعالی 3 قسمه دلایل پر هغې دعوا باندې بیانوي چې ایها الناس اعبدوا ربکم هغې کې یو دلیل عقلی سفلوي دی لاندې رسمکې سره چې تعلق ساتي نو الذي جعل لكم الارض فراشا الله هغه ذات دی چې ستاسو دپاره ځمکه فرش پیدا کړی او بل دلیل عقلی علوي دی پورتنی والسما بنان اسمان چت پیدا کړی دی او دریم نمبر دلیل عقلی جوی دی فضا والا جو فضا والا وانزل من السماء ما د اسمان د طرفه یې اوبه راورولي وریځونه یې اوبه راورولي دي نو دا دلایل آفاقي کې الله 3 قسمه دلایل ذکر کوي سفلوي علوي او دغه شان دی جوی او فلا تجعلوا لله اندادن کې بیا نتیجه او ثمره د دلایلو ذکر کوي چې کله ته پرې مسله پوه شوې چې الله ته هم پیدا کړی ستا مشران پیدا کړي او ستا دپاره ځمکه فرش پیدا کړی اسمان چت پیدا کړی او بیا یې د اسمان د طرف اوبه راورولي دي نو اوس نتیجه او ثمره د دلایلو دا شو چې فلا تجعلوا لله اندادا اوس الله له رسول شریک مه جوړوه دا هر سره خو الله په خپله باندې یوازې کړي نو بیا ورسره شریک ولې جوړې نو یا ایها الناس اعبدوا ای خلکو عبادت کوئ ربکم د خپل رب نو دعوه شوه دلیل نمبر 1 دلیل انفسی الذي غرب خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین هغه خلک پیدا کړی من قبلکم چې مخکې ستاسو نه لعلکم تتقون د پاره چې تاسو پرهیزګار شئ لعل دا په معنی د لامیکی دی د پاره درې چې تاسو هغه بچ شئ پرهیزګار شئ د جهنم نه بچ شئ د الله د غضب نه بچ شئ نو دا یو دلیل شو په دعوا باندې انفسي وس دلایل آفاقي الله تعالی ذکر کوي 3 قسمه دلایل نو الذي الله ذات یعنی رب هغه ذات جعل لكم الارض چې پیدا کړي د ستاسو لپاره ځمکه فراشن فرش را دلیل عقلی سفلوي شو په دلایل آفاقیو کې الذي جعل لكم الارض فراشا دا فراشن منصوب لري نو دلته کې یا خدا حال دی کچرته کې جعل په معنی د خلق شي نو را فراشن به حال شي او کچرته کې را جعل په معنی د سیره ګرځولي د ستاسو لپاره ځمکه فراشن فراش نو فراشن به بیا مفعول ثانی شي او په معنی د مفروشتون بشي جعل لكم الارض ګرځولې دی یا پیدا کړې د ستاسو لپاره ځمکه فراشن فرش والسما اسمان بنان چت اسمان چت پیدا کړی نو دا دلیل عقلی علوي شو وانزل من السماء راورولي دي د طرفه د اسمان نه ماء اوبه نو دا دلیل عقلی جوي شو فضا والا او بیا او فاخرج بی پس رایستلی دی پرې سره پرې اوبو سره من الثمرات د میون رزق لکم رزق ستاسو لپاره نو لکه چې یو سړی تاله کورم جوړ کی فرشي جوړ که لپاسې چت جوړ که کور یې درله جوړ که او د هغې نه وروسته په دغې کور کې ته آباد کړې چې دا زما کور دی ته پکې اوسېږه او بیا تا ته و چې ځان له مزدوري مه کوه رزق هر سره به زه در کوم خوراک درله هم دغه مالک د کور دا درکوي نو بیا دغه نافرماني څومره لویه غداري ده او بې وفایي ده چې هم یې په کور کې ناست هم درله د کور خرچار سره چلی او الله هغه ذات چې را دنیا ستا دپاره یو کور پیدا کړه پاس یو لوی چت منظم لاندې فرشه بهترین اسمان کې وره بهترین فیټینګ نوره د سپوږمۍ ده ستوري دي او دغه شان د بهترین نظام د باران د اوبو خوراک هغه درکوي او دا چې د دنیا مالک هغه تعالی وجود نه دی درکړی الله تعالی وجود هم درکړی دی او اوس دغه وجود د دې نه فایده اخلي او د الله نعمتونه استعمالوي او د هغه په خلاف استعمالوي نو څومره لویه غداري شوه نو اوس ثمره د دلایلو نتیجه د دلایلو چې ته پرې پوه شوې چې وجود هم الله درکړی ځمکه درله پرش هم الله جوړ کړی اسمان د باندې چت هم هغه جوړ کړی اوبه د باندې هم هغه راورې رزق هم هغه درکوي نو نتیجه دا شوه
چې فلا تجعلوا لله مگر سوی الله لره اندادن شریکان. انداد دا جمع د ند د شریک ته ولی شي. وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې زما وجود هم الله پیدا کړی، رزق هم هغه راکوي، ځمکه اسمان باران هر سره هغه کوي. په دې مسله باندې ته پوهی او بیا هم د هغه سره انداد چې کوم دی نو دا ته مقررې نه مه مقرروئ. نو دا د توحید اثباتو شو. د دې نه اخوا چې کوم دی بیا اثبات د رسالت کیږي. ځکه بنیادي درې عقیدې دي، عقیده د توحید، عقیده د رسالت او عقیده د باس بعد الموت. نو دې کې توحید ثابت شو په دوه قسمه دلایلو سره، انفسي او افاقي سره. د دې نه اخوا عقیده د رسالت بیانیږي په طریقه د اعجاز القرآن چې نبی علیه السلام هم پیغمبر دی، ځکه ما له معجز کتاب ورکړی دی.